کمې سي چوب 10-15 ګرام کې او 20 ګرام کې سکلو والا باندې پرچه ورکړه خلاف به زه کاروي کوم. پرې سود به ختمیږي، انډر پالۍ به ختمیږي، جبري قبضې به ختمیږي، بدماش به ختمیږي. نو زما په مسله لومبی کار دا کړی چې ظالمې د ګریوان نه نیولې دی. دویم کار یې دا کړی دی چې 2 کسان یې روغ کړي دي او ستا د ټولو نه غټ دشمن خدا دی. اسرائیل او بھارت ستا د ټولو نه غټ دشمن نه دی. خو چې کله بهتري بیا اسلام تعالی د اجازه هم درکوي چې لوړ ورپسې راواله، بیا تعالی د اجازه هم درکوي فلیغیر بیده د لاس نه کار واله. هلته ډېر ورانکاري خلک ظلمونه کوي. زه نه هلاکم واهلها مصلحون چې په دې کې جرګې والا موجود دي او چې دا کمې خرڅۍ ماله دا ونیسه او 200 کیلو کې پرچه ورګه. فوجداري قانون هم دا وایي دا په 149 ضابطه فوجداري او چې کوم ځای کې لوګي خيږي او تا ته پته چې دا ځای به غرغنډه وخین واغه لوګي اول نه مړ جرګې په اهمیت باندې یو څو خبرې کول غواړم. او بیا زما ذهن کې یو خبره ده چې مشرب څنګه سميږي. په دې ما یو 40 سال نوکرۍ کې په دې ما کار وکړ. نو لومبۍ خبره خدا ده چې آیا دا جرګه زمونږ ذمہواری ده؟ دې باره کې الله تعالی فرمایي وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا سورة الحجرات آیات نمبر 9. کله چې 2 فریقین خپل منځ کې لاندې وځي نو ته به څه کوې؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا د دې منځ کې به صلح کوې. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى که فرض که یو فریق روګرداني وکړي نو دې مشرانو له دا اختیار هم ګورې ورکړی په دې ځان پوه کوي. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله د پسې لوړ راواله دې نیخ کا کومه پوری چې د الله تعالی امر ته غاړه نه یخي. دا د الله تعالی ډاری خبرې دي. پاین پاعت کچره د غاړه کې خدا فاصله بينهما بالعدل واقسطوا نو په انصاف سره د دې منځ کې صلح وکړه. ان الله يحب المحسنين. الله تعالی وی ز داسې کسان خوخومه د جرګې د مشران مبارکي په قران کې په حدیثو کې زې په زبانه ذکر راغلي. الله تعالی وی ان الله يحب المحسنين. زم داسې کسان خوخومه. بل آیات کې فرمایي انما المؤمنون اخوه دارون داستاسو ټول رونه دي دا باري نه دي. فاصله بین اخویکم د دې په منځ کې تاسو روغ او کوي. اوس د دې روغې په باره کې زه دا وضاحت کوم چې دا د ناظم صاحب د کونسلر صاحب یوازې کار نه دی. دا د وردی والا کارم دی. په دلته پکې د وردی او د پټواری صاحب او تحصیلدار صاحب ذکر نشته. دا د ټولو یو ذمہواری ده. انما المؤمنون اخوه کې بیا ټول رالل. دا زمونږ د ټولو ذمہواری ده چې مونږه کوم ځای کې مسلې چې هغه مونږه را پاسو. ها زمونږه فوجداري قانون هم دا وایي دا په 149 ضابطه فوجداري او چې کوم ځای کې لوګي خيږي او تا ته پته چې دا ځای به غرغنډه وخین واغه لوګي اول نه مړ کا. زمونږ فوجداري قانون هم دا وایي چې اول کوشش وکاو هغه ځای کې تداغي د جرم وقوع وزیر نه مخکې هغه چې هغه جرم سرزد شي هغې نه ته مخکې لاړ شه او دا دغه کا. زمونږ لاړ می کالم دا وایي. الله تعالی هم دا حکم دی انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. او زه تاسو ته مبارکي در کوم چې زمونږ دا جرګې والا مشران دي ممبران دي تاسو ډېر هغه چنا هوا تاسو هغه خلک یې. سورۃ هود آیات نمبر 117 کې الله تعالی فرمایي وما كان ربك ليهلك القرى بظلم او زيو بستی که اغل تر ډیر مرانکاری خلکی ظلمونه کوي. زی نه هلاکم واهلها مصلحون چې پدې کې جرګې والا موجودي. دا کمال نه دی. واهلها مصلحون چې پدې کې صلح والا موجودي. نو زه هغه خلک هغه بستی چې کم دی هغه راغلی عذاب چې دی هغه بستی نه واپس کومه. د دې کس دوه درې په موجودګۍ کې چې دا موجودي
نو زه په هغه کلي عذاب نه راولم. دا د کمال خبره نه ده. د پیغمبر وسلم لومبی کار او دویم کار زه به تصریف هغه ویم. لومبی تبلیغ نه دی کړی. لومبی دا نه دی ویلي چې ته مونځ کوه. لومبی دا نه دی ویلي ته روژه نیسه. لومبی چې کم کار کړی د ظالم ګریوان ته یې لاس اچولی دی. دا یې لومبی کار کړی دی. کله چې پیغمبر وسلم لا بعثت نه و شوی، لا پیغمبر جوړ نه و، په خانه کعبه کې یو کس پاسې د سهار وختي په ژړا شو او ما سره عاص بن وائل چې د مکې یو ډېر لوی بدمعاش و، زما نه سامان هم په زور واغېسته او ما نه یې لور هم کېنولې ده. هغه وخت کې د قریش کم ځوانان چې وو طواف یې کوو را جمع شوي. مړه دا خو د غیرت خبره ده او یو سړي سره به ظلم کېږي او زه به وایم چې بس مړه ما ته بیا تکلیفي غلی شپې. ټول راغونډ شو. کتاب لیکي 12-13 کسانو. پیغمبر وسلم یې ځان سره ملګری کو. په ځوانۍ کې چې هغه وخت کې د هغې عمر 20 سالو او لاړل د بدمعاش دروازې وټکوله. زه د خپل علماو کرامو ته دا وایم چې لومبي کوم 2 کارونو په دې باندې کار کول پکار دي. په دې زبالي جمع خرج باندې موږ ستړي شو. 64 سال نه زه دا اورم خو بهترین راځي. بهتري بیا اسلام تعالی د اجازه هم درکوي چې لوړ ورپسې راواله. بیا تعالی د اجازه هم درکوي فلیغیر بیده د لاس نه کار واله په بلسانه. دا خو ډېره وروستو خبره ده، په دې خو کار ونه شو. لہذا پیغمبر وسلم چې کله خبره ما دا کوله چې داس بن وائل کوڅې ته لاړه، ورې وډبو چې راووتو وی د سامان هم ورکا، هغه لور هم ورته واپس کا. هغه شاوخوا دې خوا کول ورته تا سره به مونږ هغه عمل وکړو چې ته به یاد ساتې. بیا حلب الفضول په نوم باندې یو معاهده ولیکله او پیغمبر وسلم سره په هغې دستخط وکړو. پیغمبر وسلم فرمایي چې په ژوند کې که زه خوشحاله وم، زه د دغې معاهدې نه خوشحاله وم چې دا ما ډېر غټ لومبی کار کړی چې زه لا پیغمبر جوړ نه وم. زه په دې باندې ډېر زیات خوشحاله. نو زما پیغمبر وسلم لومبی کار دا کړی چې ظالم یې د ګریوان نه نیولی دی. دویم کار یې دا کړی دی چې 2 کسان یې روغ کړي دي. اوس او خزرج 2 غټې قبیلې وې او هغه قرآن او حدیثو کې راځي چې په معمولی خبره وي هغې په سونو مړي کول او هغه دښمنۍ به جاري وي. نو پیغمبر وسلم دویم کار دغه کړی دی چې اوس او خزرج د خپل منځ کې یو ځای کړي. دا د پیغمبر وسلم بهترین سنت دی. بهترین سنت دی او تاسو د دې هغه چې کومه جزا ورکوي سنت او بدعت مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان کتاب تاسو وګورئ. فرمایي چې دا بهترین سنت څوک ادا کړي. پیغمبر وسلم فرمایي زما د 50 صحابه کرامو د اعمالو ثواب د عملنامه کې لیکل کېږي. اوس 50 صحابه کرامو کې که تاسو وګورئ بدري صحابه کرام هم شامل وو. کله چې د بدر نه واپس را روان شو وحی راله اوښان ودرېدل او یې پیغمبره دې ملګرو ته دې وایه نن نه پس چې تاسو سم کوئ ما بخلي. دا هغه صحابه کرامو اعمالو ثواب د 50 دا د دې مشرانو چې کم سړی خلوص سره پاسېدو او 2 کسه یې روغ کړل دا د دې په عملنامه کې لیکل کېږي. دا معمولی اعزاز دی. بیا یو ورځ پیغمبر وسلم عبدالرحمن بن عوف ته فرمایي چې ته مخکې شه ته جمع ورکړه زه د 2 فریقیانو منځ کې روغه کوم. پیغمبر وسلم ته د مسجد نبی امامت پرېښی دی. دا دونه همکار دی. دا معمولی خبره نه ده. زه عرض صرف دا کوم چې دا به موږ کوو څنګه، دا به کېږي څنګه. د دې دپاره بس یو منظم محنت ضرورت دی او هغه دا دی چې زمونږ اوس چې کوم د موږ دا 26 اضلاع کې تنظیم سازي وشوله موږ طریقې کار دا دی انشاءالله په دې طریقې کار روان یو چې مولوي صاحب ته موږ دا وایو چې دا تا پسې 50-60 کسان کم په جمع ولاړ دي زمونږ د کلي چې کومه کمیټي ده 10-15 کسان دا ځان سره کا او پیغمبر وسلم چې لومبی کم کار کړی دی دغه وکماله لاړ شه عادي منشیات فیروز په دروازه کې ودرېږه او رزق به خدای درکوي. او دا ټول چې کنه یو کس ته لانجه جوړیږي 2 کس ته لانجه جوړیږي چې دا 50-60 کسان کوڅې له ورشي تاسو یقین وکړئ موږ ولیدل
هغه کاروبار یې پرېښود او ستا د ټولو نه غټ دشمن خدا دی اسرائیل او بھارت ستا د ټولو نه غټ دشمن نه دی هغه خو چې کله راځي بیا به راځي دغه ستا بچي دلته غر کړل دا خو د اسرائیل او د بھارت نه ستا غټ دشمن دی او موږ په دې باندې غلي یو موږ یو منظم کار نه کوو تاسو په ایمان د ټایم په یو کلي کې مولوي صاحب دې راپاسي دا زما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لومبی سنت دی او دا دی ادا کی تاسو ګورئ چې په دا کلي کې انقلاب راځي که نه راځي سود به ختمیږي انډر پالۍ به ختمیږي جبري قبضې به ختمیږي بدماش به ختمیږي او که دا موږ په دې طریقه کار وکړو چې بای ته کار نه پرېږدې مولوي صاحب ستا جنازه نه کوي مولوي صاحب ستا نکاح نه تړي نه به دې دل حجامت له نه ځي د کلي دکاندار که سودا ورکړله 20,000 روپۍ به کمیټۍ جرمانه کوي ته ګوره چې دا معاشره ټیکېږي که نه ټیکېږي زموږ لونخوړ کې دا سورابلي صاحب دی کار وکړو او وایي ډز خو دې څوک په لونخوړ کې وکړي چې هغه یو علاقه غیر یادېدو او وایي ډز څوک نشي کولی نو دا به تاسو په خپله موږ به د خپل بچي په خپله بچ کوو او کوشش به دا کوو چې دا ما کم سوي په دې طریقه باندې به موږ کار کوو نو دا معاشره به ټیکېږي پاتې شو زموږ پولیس زه د څو ځلو ډي پي او پاتې ما پولیس ته دا ویلي چې ماله ټوپک مه راوړه ماله بارابور مه راوړه دې سره د خلکو نفرت د پولیس نه پیدا کېږي د چا په کور چاپې مو واخه ماله 10 ګرام 100 ګرام 20 ګرام ماله مه نیسه کلیر کټ تاسو په میډیا وګورئ زما دغه ده چې بای کمې سي چوب 10-15 ګرام کې او 20 ګرام کې سکلو والا باندې پرچه ورکړه خلاف به زه کاروي کوم پرېږده چې سکیې دا ګواکه او چې دا کمې خرڅۍ ماله دا ونیسه او 200 کیلو کې پرچه ورکړه او چې دا کم دی ونیو دې سره پرچې هم زیاتېږي عدالت باندې لوړ هم سیوا کېږي او دغه اسکلو والا څوک یا بیشتي یا د سوزکي ډریوري یا کلینډري یا د روټو تنور والی هغه غریب بیا موږ سیستم ته محتاج کو هغه په 10 او په 20 ګرام باندې هغه لګي به 12,000 روپۍ دا خرچو شي بل ورځ هغه بیا اغلا کوي یا به د خښتو په بټو کې لګي به او دا غلس ماشواري لکه په دې سوچ پکار دی کچېره موږ په دې طریقه باندې کار وکړو